اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو ولله مېرې ما په دې هیله او په دې تمه چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. نن زما ویډیو جوړولو مقصد صرف او صرف دا دی چې زموږ معاشرې کې د نفرت حسد بغض ولې سیوا شوی. زموږ معاشرې کې کم نن سبا کم نفرت چې پیدا کېږي هغې مین وجه دا ده چې زموږ هر کار کې سیاست انوال شوی دی. که ته چا دپاره ښه کوي هغې کوم سیاست انوال دی هغه به هم سیاست سره کمپیر کوي. که چا سره بد کوي هغه هم به سیاست سره کمپیر کوي. که چا خبر له یا عادت له ځي نو هغې کې هم سیاست انوال دی. که چا غم خدي له ځي هغې کې هم سیاست انوال دی. کله پورې موږ خپل ډیلی لایف روټین نه دا سیاست نه ختمو او پورې موږ د محبت د مینې او د خوشحالي نظام نشي قایمولی. که تاسو غواړئ موږ د یو محبت او د خوشحالي نظام قایم کړو نو خپل ډیلی روټین نه د سیاست بالکل لري. که تاسو ګورئ ته په لاره ځئ هر یو کس دغه سیاسي بحث اخیستی دی، نور خبرې موږ پرېښې دي، نور د یو بل سره محبت خبرې د دین خبرې هغه ټول پرېښې دي. که دین خبره کې هغې هم داسې به درله خبره جوړه کړي هغه به هم سیاست سره کمپیر کړي. که تاسو ګورئ که طارق جمیل صاحب اکثر داسې د معاشرې دپاره یو ښه خبره وکړي نو هغه هم دا ټول خلک ولیږي هغه سیاست سره کمپیر کړي او یو نفرت او حسد بغض په خلکو په منځ کې او په علماو په منځ کې دا پیدا کړي. او که تاسو غواړئ موږ یو محبت او د یو خوشحالي نظام قایم کړو نو تاسو خپل ډیلی روټین نه د سیاست قصې قطارې ختم کړئ او دا بحث مباحثه په سیاست په باره کې زموږ په چند ګاونډ کې کېږي نو دا قصې ختمې کړئ. تاسو به ګورئ چې زموږ په نظام کې زموږ په ماحول کې به یو محبت او د یو خوشحالي نظام به قایم شي.